الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. ټولو نوال جمعې مستګار دی چونکې روایاتو کې شته صدای دعا قبلولو ټایم دی، خصوصا ورمنې به څه کله دعا غوښته ورمنې زهرا سلام الله علیها هغه به فضا بیبي ته ویله څه بوم ته وخېجه دا راته وایه څه مې سترګه کوم هات کې دی، که نیمه پټه وي نیمه څرګنده وي نو بیا مو ته وایه چې دا یې دعا قبلولو ټایم دی. نو ټولو نوال به دعا کو خدای محسن زني عزدري سبیل دعانې شړا او بیا دلته د ټرست سره د ایمو نور ملګري علما ذکرین متمیان سکرټریان خصوصا د ښکلي ولس والا واړه وړ ځوانان سپین ږیري خدای هر شو بیله بیله مشکلات آسان کړي. عظیم مولا حسین فیضات ته شامل حال وکړ سوال کی زه انشاءالله وخت به زیات نه خلم سجید آقا خپلې خبرې وکړي سره د دسترخوان محسن مشتبه چیرمن محمد مهدي او سره موجي صاحب انشاءالله مو ته خبرو سره ځایو کې پاتې نه شو، خو بیا یې بهرحال یوه حصه دې سړی واخلي چې امام حسین علیه السلام د شپې ورځې مو تاسې تېرې کړلې مقصد چې دی انشاءالله معلومه خبره دی چې مقصد معلوم دی. امر بالمعروف نهی از منکر لفظ معروف څه کوم دی دغه باندې څو خبرې کوم. معروف ټکي څه کوم استعمالېږي. معروف یورپ کې یوه معنی لري، مسلمان یوه معنی کوي، قرآن نگاه سره مولا حسین نگاه سره هر یو ښه کار چې هغه عقلي تایید وکړي شریعتي تایید وکړي چې دا ښه کار دی. امر بالمعروف بل ته وایه چې وایې که ایدي مراد دا دی روایاتو کې چې بل ته د ویله چې وایې که هغه نه مخکې په کار دی خپله یې وکړه. څه شمه خبره ده؟ معروف مثلا علم معروف دی، لیارې نازغي لرې کوله معروف دی، لیارې جوړوله معروف دی، چوته یوه ښه خبره کوله معروف دی. نو امامانو نه روایات دی چې اصلي امر بالمعروف کې بنیادي عنصر دغه دی چې هغه ژبې په ځای عمل سره وکړه. چې سره وکړه مثلا المونځ معروف دی، ته څه کله په ټایم المونځ کوي وړوکی بچی کس دا خپله یو امر بالمعروف دی چې انسان خپله نه کوي نه بل ته به څه وایي. نو دی وجې نه دا معروف کې یعنی هر هغه خوبی چې انسان خپله وکړي خپله ځان کې منعکس کړي. مکسب العزت عرض وکړو چې برزخ نه واپس به مو نشو راتلی، بس دا یې یو چانس خدای را کړی دی دا لاس چانسه دی چې دغه کې کار وکړو خوري وکړو چې سبا بیا هلته خیمنېږو برزخ کې چې یو وارې مو واستوه یو ښه کار وکړه هغه یې څه نه کېږي که لا واپس لی نه شي. نو تاسې ته اوس لکه سجید هغه کومې خبرې وکړلې دی مو ایران کې یو ځای ستر ټایم مو تېر کړی دی او دلته هم انشاءالله کم ټایم کې راغلی دی، خو ایمو خپلو ملګرو کې یو ټیلنټس دی کې شته صلاحیت چې چېرته لاړ دی یو چې انقلاب یې راوستی دی ګپ شپ پاره با یوه خبره درته وکړم. ایمو ځنه کلو کې متمخانې زړې وې چې وي کچا متمخانې نو هغه دې ته راغلل یو کال یې دی ورته د کوڅه اوسې د متمخانه مکړانګه کړې وه چې نوي جوړه کړو نوی کنسټرکشن وشي نو هغوی زړه نه کېدل ډرېده. دې دا ځوانانو ته وویله چې چاره بیلچاره وړو نو د سپین ږیري د څه خبر نه شي چې هغوی خبره دي اوس متمخانه ړانګه بیا هغوی کې یو سپین ږیری مو سره میلاو شو چې څه په عذاب د دغه ملا سره ډولي مولوي چې متمخانې ته ړنګوي نو چې دې ورته ړانګه نه وي کړي خدای که هغوی جوړه کړي وي دی خدای دا صلاحیت دي کې شوالی دی. بیا شبلانو ته لاړو واده والا تحریک یې شروع کړلو ځوانانو ته واده والا یو داسې کانډه د یو وړوکی کلی دی د اجمل صوبه پاته دی هغه ډېر پسمانده دي نسکوټ کانډه د کس هغه ځینې یو ټرس ابتدا شروع کړله یو بډکي نه د خپلې بډکي والا دی. نو دا یو جیتي جاتي تصویر دی مو دپاره سجیده او سره د محمد چې هغه خپل ځان بیخي د ونه خیالو دا داسې وړکي دي چې کله وخت کې زه کس هم مسترګو کې ژړا راځي چې داسې ځوانان شته چې هغه ګناهانو طرف ته نه ځي هغوی سره شپه ورځ احکام فکر وي سوچ وي. زه دوی ته سلام پیش کوم دوی لاسونه زه څپ کوم چې دوی دغو ګناهانو دور کې ټوټل ځان خدای دپاره واقف کړی دی د قوم دپاره واقف کړی دی. تاسې که دا وړکې وخت شوئ یو ایدي ملګري څه موزه نه وخت کې لیدله دا بیماران شوله تبه ورته ورکېده شپه ورځ 24 ګنټې دوی خوب نه و سترګو کې د داسې کارونه دوی وکړل.
شهزاد دی هغه اوس اسټریلیا کې دی هغه یو داسې وړ کې دی چې تاسې حیران ورته پاتې شوئ څه ما بوتلی چې ته د بلکل ځناور غونده کار کوئ شپه او ورځ یې وا کړې وه څوک وایي 20 روپۍ ته مې دسترخوان نه دغه نه و یعنې داسې ټیلنټ صلاحیت زه داسې یم چې دوی طرف نه موقع مومنټ تحریک راغلو ټیک دی زه دوی سره یم دوی سره همراه یم خو دوی نه زیات ما دوی نه اثر واخیستل تاثیر ما نه واخیستل شپه او ورځ یې وکړه اوس اکثر ملا باغچې ته دی میلو سرچې ته دی تاسو هم کېدای شي نمیانې یې ولیدلي دا اغزي ته لاړل عید ورځه دوی نه کمنو عید ورځې ځوانان منو کوي دوی نه کمنو عید چې سبا ورځه بله ورځه دا یو دونه دی دوی 14 15 20 25 کسان دي دا غوښه شپه ورځ یې وکړه شپې 2 بجې د پاڅېدل ټل نه یې وخان راوستل حلال یې کړل بیا غوښه جوړه کړله چې هغه غرو کې هغوی ته غوښه نشته دی دوی دغه ځینال ته پسې لاړل ټیک دی پیسې خلکو نه اخیستې خو دا خو یو ټیلنټس لري صلاحیت خو لري چې انسان کې وي دا یو کمال دی چې دغه څوک تعریف ونه کړي دا غوړ زیاتی دی چې موږ یې کوو د دې وجې نه داسې ځوانانو دغه د موږ لپاره یو رول ماډل دی چې دا کس موږ یو حرکت راشي موږ یو مومنټ راشي د امام حسین علیه السلام نه دا غواړي ځکه موږ چېرې ساره یې په کور نه رسو یا لکه سجده خو کوم مثال دی کو امام حسین علیه السلام نه سیم دي سره یو مثال د امام صادق علیه السلام والا دی روي یې چې شپې ټایم دی یو کس مو ولیدلو کڅوړې په شا دی و لاندې چې و نتال دی ټولوي دي چې زه نږدې ورغلم امام صادق علیه السلام شپې تیاره وه مولا ته ویله چې مولا دا چې دي ویله نغن تال شوي لږې راسره ټول که ویله مولا دا کڅوړه به زه یوسه ویله نه زه یې خپله وړم زه خپله کڅوړه وړم ویله هغه نه بعد بني ساعده هلته فقرا وو امام صادق علیه السلام کسه د امام دی دې قول فعل مو لپاره حجت دی ویله سال ته لاړلم سر کې منډولې امام صادق علیه السلام چوته نغان سر ته کېږدي چوته خرمو کېږدي چوته یو شی چوته بل شی اسم مولا ما ته وویله چې دا راته وایي دی ایتوی امامات معتقد دي ویله نه یعنی باوجود هلته شیعه پوینټان نشته دی از مسلمان از انسان دا شی مهم دی چې دا مو د امامان ښیي ما یې بعضې شو ته دا خبره وکړې مو ملګری و ما ویله تاسې که غواړئ اسټریلیا کې یوروپ کې انټروډیوس کوئ خپل شیعتوب تاسې ورته وایئ چې زموږ امام شپې ټایم به خلکو نه مړۍ ویشوله وایي هغه شا باندې نښ کې وي ته یقین وکړه چونکې هغه هیومن رایټس نمایند دي قطعا ما ته یقین دی چې 80% به هغه شیعتوب طرف ته ځي خو موږ څه کوو تصویر کې امام توره ښیو څوره یې مړه کړلو څوره یې قتل کړلو موږ دا ډېر ښیو امامانو دا شی په کار دی متعارف کو خلکو ته وښیو دا یو روایت ته ذکر کوم امام حسین علیه السلام نه دی چې یو کس ته راغی چې مولا ایمان سره یاد دی ایمان سره یاد دی چې کماسل سړي سره کمینا سړي سره ښه کول داسې دي لکه ښه د ورک کړي وي موږ ته دا سوچ نه کوو دی که نه دی دا سوچ نه کوو موږ به شو سره ښه کوو چې مو سې ښه کړي وي همداسې دی که یو سړی چې هغه ایتو ښه ته ښه نه نه یایي ساره یې ورکوي چې ساره د ښه نه دي کړي رښتا یې ښه به اوسه وکړي امام حسین علیه السلام یې چې دی تا سوچ دی اما ویژن اما فکر دا نه دی که څه عاشورا د منو کوو مو په کار دی چې حسین وپېژنو ما هغه څه سوچ یې مو وي حسیني سوچ وي دی تاسې ویژن دی دی تاسې فکر دی ویله مولا تا څه سوچ دی ویله ما سوچ د هغه دی چې ښه په مثال د باران دی ښه په مثال د شی دی خو دا رسېږي بات یاد تو څه کار دی چې هغه تو ښه ورکوي ته خپل ښه جري ساته لکه باران شونې کې بخل نه کوي هغه باغ نه آورېږي هغه ډېری نه آورېږي معیار دا جوړ کړو ما شکریه ده نه کړو ما یې ده کوه ما تا سره کار شته نه ما خپل خدای سره دی ما یو اکاونټ خدای سره خلاص کړی دی ان الله لا یضیع اجر المحسنین دا ذهن سے پردو نیوالی کوئی خدای چو اجر نسی کوي یا د مشکوریا نه کوي دو سره خود خون نه دا خو بیا ریوش والا مو په کور دی اکاونټ خدای سره وي سیوینګ اکاونټ خدای سره دی پروردګار دې کوي او بیا څو ګونه زیات دې کوي مو ته په کور دی د سوچ باندې وي د فکر بنیاد باندې وي چې مو ته سي هغه خو خو یقینا د یو اغاز وشو دغه ځینه پړاو کلی نه مو بل ځای چې ته لږه څه دا پړاو نه دی مانس کله دی استا نور کلی دی دا ټوله لیکمن خې دا ټوله کار می ته رول ماډل شي هغه ویل څه لکه اوس خپل مثال در کو څه دور خپې غوډه کسره کمباله ده
نو مو ان شاء الله دا اول قدم دی، نیکسٹ به بل کله دی بل دی. تو دا څه مو دا نورو کلو سره بلکې اوورال شیعه سنیه دي کې په خوا د مد نظر نه وي. مو مخکې سوشل میډیا نه یو کلیپ کړی و، خو افسوس دی چې هغه ته چې سوچنا وکړلو. ما ورته ویلی اسماعیلیه هغه څو امامان مني؟ شپږ مني که موږ څو منو؟ 12 منو. هغوی شپږو امامانو کې به داسې لیبرټرۍ جوړه کړه، هغه خان لیبرټرۍ چې نن پېښور لیبرټرۍ ورته محتاج دی، اسلام آباد ورته محتاج دی که نه دی داسې. اما شیعه اثنا عشري په کار د یوه لیبرټرۍ کورمیول نشي جوړولی. زموږ د څه ضرورت دی چې مثلا دوی ځینې اسلام آباد ته ځو پېښور ته ځو. ما ورته وویل ځوانانو ته تاسې انویسټمنټ ولې نه کوئ؟ تاسې خپلې کور میونیسټۍ ولې نه جوړوئ؟ اوس ډېر ځوانان شته هلته هغوی پاسپورټ مشکلات دي، ارتاق مشکلات دی. که دوی دلته انویسټمنټ وکړي ډیپورټ کړي ځان که نه دلته دا ایسټۍ له دی که نه یو روزګار یې جوړ کړو، چاته یې لاس کې وسیله یې ورکړه، ذریعه یې ورکړله. یعنې دا افسوس دی د 12 امامانو پیروکارو ته چې هغه یو MRI مشین نشي راوړی، یو سټي سکین مشین نشي راوړی. دا داسې قوم ته افسوس وي چې جمود فکري سینا ښه ویلی شي، ټټر شو کولی شي. ملنګۍ کې خو مو دغه د پورې چې ملا والا میکا شړو سوشل میډیا کې خو لیدلی دی که نه؟ ارمنډ یې کړل، مولا غریب بیا ګاډ واډ کو میک یې ورسره وشړلو. هغه کلي ته زه لاړم، هغه ما ورته ویل مولا د میکونه ما شړوئ، لږ شي ته کار وکړئ، لږه ترقي وکړئ. چېرته روان یو تاسو؟ د چا درته خیالي دي چې ملانې منډه کوئ، ګریوان شلوئ؟ نه، ملنګۍ سره صحیح ملنګۍ دغه دی چې علم میدان کې ځان وښیئ، ایجوکیشن کې ځان وښیئ، هیلث کې ځان وښیئ. امام حسین پیروکار غریب دی، تو څومره مدد سره کړی دی. دغه علاقې کې منشیات فروش دي، دغو خلاف مشهور آواز اوچت کړی دی. وکسه نن نشیب پرشنولي والا هغوی کې اتحاد شته، خو د امام حسین پیروکار کې اتحاد نشته. څنګه مخکې چې سجده و ښکلي مثال درکړو چې د شخصي مسالې پرېږدوئ، پاڼې پټي والا دا سیکنډ ته وشوئ. اصل دا دی چې د قوم کامیابۍ ته وبسو، د بیک مانگنے والے قوم نہ اسی، د دینے والی قوم بن جائے. ایسا کہ اس لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ. څنګه کې د طاقت موجود وي څنګه وکي نمود لپاره بهترین مثال دغه جوانان د سرخان امام حسن مصطفی علیه السلام والا چې دوی سړک کې بقاعده جسه برسته دیا ورکوي، و سره چوته بوټانو ضرورت شي دا کوي، و ډېرو بچیو ته د ریډي والا مثال یې درکړو. حتی دا چې دوی اوس مخکې لګیا دي چې زناو کسانو ته ریډي په ځای زرنج واخلي، یعنې یو روزګار لاس کې ورکړي. نو اکثر داسې بچي او پروردګار لطف کرم دوی باندې دغه د علي حیدر و هغه اصلي کور وشو، هغه وروسته شهزاد وشو، طارق لاړلو. او ایدي والا به یوه خبره درته وکړو چې په کالو کالو په مرکې مو ستړي کړي وو، حکومت ځای ته چې تللو هغوی جلکۍ نه ورکوله. اصل خدای دغه د سرخان رحم هغوی طرف نه دي باندې لطف وشو چې هغه مونږ خو د مرکې درسې که نه رسې. نو دا یو پروردګار دی چې دعا روان دی اسټرالیا ته او مالته بسې مغزي کې د کور والا یاد دی. نو دینا د یو التماس دی چې مزید د شای نوره برانچیز شیخونه کلاو شي، تاسو باید د صلاحیت شته درکې، ټیلنټس درکې شته چې د جمود نه راوځو. هغه والا به درکوم شه به هر حال چې چهرو کې مسکراهټ راشي، چې هغه نشایان یو ځای پراته وه. ایو د بل ته کوڅه ته وکسه دا مې سترګې ختلې دی که نه دی ختلې، ویله داسې درنده درنده کورونه مو نیچاوي ته څه خوالي مې سترګې. نو دا شي نه وي چې بیا وایي چې داسې دروند دروند کور مو نیچاوي. یو بل ته کوڅه د مخ بیا اور نه لري که نو دغه ته په کور دی منوزو مو کې صلاحیت شي، ټیلنټ شي. نو لیکمن خیلی ما زه د دا وایم چې دغې علاقې زړه دی یو وکین ایجوکیشن کې دی. نو تاسې دغه خورۍ داسې وکړئ چې دغې علاقې کې منشیات فروش خو بالکل دوی سوچ نه شي چې دغه ځینه خوبۍ پرشول شي، دغه ځینه علم پرشول شي، دغه ځینه انسانیت سره، تشیع سره، عالم اسلام سره، مسلمانو سره مدد وشي. انشاءالله امو داسې 13 محرم جمعې مازدیګر خصوصا اکثریت د ځوانانو دی د عهد امام حسین علیه السلام سره چې تو لیاره چې هغه کې تحریک دی، هغه کې مومنټ دی، هغه کې حرکت دی، هغه کې انقلاب دی، هغه کې د انسانیت همدردي دی، هغه کې بل سره مدد کول دی. دا لیاره به مو داسې انشاءالله نه پرېږدو، دا به جاري وسري ساتو و داسې طریقې سره ساتو چې که مړه شو خلک موسې وژړي کې څه وکړه که نه څه ما خبره به بیا سې ورې کوم چې وایي چې وي خمارې نه و. نو بیا دا ډېره سخته دی. یا امام حسین علیه السلام سره برزخ کې ملو شي چې یو سینا د وویل نور دې چا نه دي کړي، یا یو
یو دغه خبره بعض وکړم انشاءالله خفه به نه شو دې باندې څه مو عاشقان حسین یو که عاشقان اشور خنک یو ځکه شعر اشور خنک ته هغوی دغه بیا ډېره باده خبره دی په کار دی څه مو تاسې دا صلاحیت وي دا ټیلنټس وي څه مو یې بل په کارارو شو خپل ځان خو خپل ځای کې خپله خپلخانه خپل ځای کې څه کلي سوچه مو سره وي زه دعا کوم لیکمان خیلو کوم جمله مشران سپین ږیري ځوانان واړه غوړ ټولو ته چې هغوی د پروګرام کې حصه واخیستله او دا حرکات یې شروع کړلو هغې به خبره بله ما ذهن کې راغله ایمو محمد وکړله چې ایمو ارمان دا و چې دا پروګرام یو ځوان شروع کړی همداسې وویله که چې د حاجي صاحب سپین ږیری دی خو که ته حاجي صاحب نه پوښتنه وکړې دا ورته یې چې زه کله سپین ږیری یم دا خپله د اوس وایي چې زه ځوان یم او ته یې دویمه دا سرعت شته همداسې دی ادران که دا خوري به تاسو ورسه کوئ بهرحال د یو جوان خپل ځای کې موسی حبیب ابن مظاهره یو مثال دی چې هغه ډېرو ځوانانو نه افسر چې هغه حرکات لري مومنټ لري په مثال د هغه جوان چې هغه هیڅ یې نشي کوي خماري نه وي هغه مو سپین ږیرو نه باد ګڼو پروردګار نه دعا دی چې دا ټرسټ والا څومره سپین ږیري ځوانان او څومره دلته ناست کلي والا مشران ټولو شکریه ادا کوو چې هغوی مقصد عزتداري اور हमारी ذمہداری سیمینار کې شرکت وکړلو او انشاءالله دا هغه عهد دی متوسع چې دغه ځای نه به دغه پروګرام نورو کلو ته پرشنار نه بلکې ټول پاکستان دپاره به یو نونې یو رول ماډل پیش کوو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام لیکمن خیلو کې مختلف کلی دي تاسې خپلې خونې کې کومه بکسه کېږدوئ دوه ټیمه خاص یا صدقه مستحب دی یو سار صبح یو سار ماښام 100 روپۍ دی 100 روپۍ دی دا رجمع کوئ اند کلي والا کور اندي سره کوئ صدقه نیت ورته وکړو چې دا به پلکي ته ورکوو مثلا یو سټوډنټ دی هغه ته ضرورت دی ساره ورته یا ما صدقه ته مو صدقه درکړه دا یې فقهي و مسله دی ته ویرکه ته ما ورته مو صدقه درکړه خو تو هغه صدقه جمع که دا ویرکه زکات فطره دی کلي نه ما وبسوئ اند کلي کې یو غریب دی هغه ته ورکړو یو خود زکات 50 مانو کې 15 مانه دي د 500 مانو یې 100 وکه روپۍ سوره کېږي دا اندال ته ورکړه خمس دی هغه 2 حصو کې دی یو سهم امام دی چې هغه کې هغه مجتهد وکیل دی د اجازات وکیل چې یاره نیمې تو نیمې مو ته راکړه چې مو کلي ځنه ایجوکیشن هیلث یو نورې مسلې سره حل کېږي هغه یې تاسو څه کوه شو دا ورکوه شي خو سهم امام کې وکیل اجازات ضروري دی نوره صدقه هغه ته اجازات نشته هغه ته الریډي نیت دا وکړه چې دا به زه دغو کارو کې چې کوم استعمالوم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم که چا څه سوال جواب یې هغه کوه شو